هم دغه خراب شو اوس دی ټیک کولې په پیسو باندې کوله کې مزدوري کول ودان له اجازه اوس هم په کوله کې د بیګام را روان شي او سار وسره رسیدلی دې ته اړه مو نه او لګیا وم. سبق بچی دي کنه مکمل اټو جټ شي نو د چت A to Z سامان سوی دی غونډ ها او لاندې کور د لاندې چت چې وو هغه هم غونډ او فرنیچر یې دا موږ بهر ته ویستې وي ټیک هغه ماتې شوي دي په دروازو من وتې نه اور بلېده ډېر تیز و دا اوس موږ ولر د کوټه ده کنه او دا کوټه ده د دې چې کوم غونډ فرنیچر هغه غونډ سوی دی موږ چې څومره اندازه واغسته نو په دې کور کې ډېر لوی سامان سوی دی ټیک المارۍ او چوکاټونه او سوپر سیټونه او ډبل بیډونه او دانې واښه د کور نور سامان دا مکمل چې دی نو دغه 50-60 لک روپو نقصان شوی نور خو موږ ته د حکومتونو پته ده چې د هغو څه پوزیشن دی بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدرمنو کتونکو تاسو ګورئ همدم ټي وي زه یم ستاسو کوربه شفیع الله پروګرام عام نظر سره یو ځل بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم دا وخت یو ځل بیا زه به دا ووایم چې یاره اکثر چې موږ راپورټینګ کوو یا پروګرامونه کوو جو د خوشحالۍ پکې ډېر کم وي او د خفګان سیوای دا وخت زموږ پورن کې یو علاقه ده شواړ ورته ویل کېږي او دا مولخو په نوم باندې دا ځای یادېږي دلته بیګا داسې چې دی نو د آسماني بجلۍ د وجې نه یو ډېر ښکلی کور دی غریبانو جوړ کړی و ډېر لوی خواري کړې وه په دې غر کې دلته دا سیخ سیمټ را رسول او بیا دونه خواري کول دا ډېر ګران کار دی دې غرونو کې بس رب ته به منظور وایي که اور ولګېده او بیا پکې څه پاتې شوي نه دي تاسو ته به دا شاټونه ښکارېږي چې څه مکمل سوي دي موږ سره د دغه کور مالک ولاړ دی سردار صاحب ورسره به خبرې کوو ټولو نه اول خو راته دا ووایه چې یاره په دې موقع باندې په کور کې وایي دا اور څنګه ولګېده او بیا تاسو دا اور چې دی خلک راغی او دا قصه خطاره ټوله راته وکړه بسم الله الرحمن الرحیم د ټولو نه اول زه ستاسو شکریا ادا کوم چې تاسو په دې سخت وخت کې موږ ته راشئ او زموږ د غریب عوام آواز اوچت کړئ او بیا د سیاسي خلکو غټه شکریا ادا کوم خصوصي د ذاکر صاحب چې بیګا د شپې زموږ سره راغلی او دا لوښي لرګي سامانونه په کم په 7 بجې باندې دا اور لګېدلی او 10 کمرې دا کور چې دی 15 کړې وې په دې کې او دا کور مکمل خراب شوی دی بیا پټواري صاحب راغی زموږ د بینګلۍ هغه زموږ سره ښه پکې هیلپ وکړو کارونه او لاس یې خلاص او منډه ترړی ووهله بیا د دې عوام شکریا ادا کوم ما سره داسې الفاظ نشته چې زه د دې عوام شکریا ادا کړم 400-500 خلکو او د شپې یو ځای ته بل ځای ته منډې وهلې زموږ روډونه خراب وو لارې خرابې وې چې د اوبو سیسټم خلکو په منګو کې په لوښو کې اوبه راځغلولې او هر سړي برفور کوشش کړلی چې دې ځای ته ځان حاضر کړلی او د ذاکر ناظم صاحب شکریا ادا کوم چې هغه زموږ سره هغه سامانونه په دې اور کې او دې لمبو ته ګټو ته په لرګو ته دې ته اړم او لګیا وم. سبق بچی دي کنه مکمل اټو جټ شي نو د چت A to Z سامان سوی دی غونډ ها او لاندې کور د لاندې چت چې وو هغه هم غونډ او فرنیچر یې دا موږ بهر ته ویستې وي هغه ماتې شوي دي په دروازو من وتې نه اور بلېده ډېر تیز و دا اوس موږ ولر د کوټه ده کنه او دا کوټه ده د دې چې کوم غونډ فرنیچر هغه غونډ سوی دی دې بره کور کې چې سو مکمل سوي دي او مکمل سوي دي مکمل ها څه شی پکې پاتې نشته دی او دا قدرتي اسمان بجلی د وجه اسماني پړق سره بجلی ماښام ټایم و په کم 7 بجې ټایم ها او اسمان پړق شوی دی د هغې سره دا اور لګېدلی دی موږ ته آواز وشو بیا موږ جوماتونو کې په سپیکر باندې وینا وکړله او دا قوم راغی خو سیس د کنټرول نه بار د کنټرول نه بار د عوام هم پې څه وس کوشش نه کېده اور سره لبې نه کېدی او چې ډېر کوشش دی عوام کړی دا اوس تاسو دې کور کې خو 15 کړي وای نو دا اوس دا تاسو درونه به څه کوئ لکه داسې مقابل خو زه هم بل نه یي که نه مدې مقابل چې تاسو هلته راشئ مطلب نشته نو اوس خو به موږ د دې مجبوري ده چې په مجبورۍ باندې بس داسې ښه چا سره به ځان ځای کوئ او جا بل مسلمان ته هم تکلیف او نو بل ته هم تکلیف رسي نو دا خو ښه دا راته ووایه چې دا خو ذاکر صاحب ماشاءالله راغلی دی او دا زموږ د ملګري هنده هم راغلی دی د دې نه علاوه نور سرکاري یا زموږ چې کوم د سیاسي خلک دی هغې دته څوک راښکاره شوي دي او جی عبدالمولا صاحب راغلی و بیګا او رشید صاحب راغلی و او سهار تاڼې والا او ایس صاحب را روان دی جی اوس هغوی رابطه کړله چې ساکان نه مطمئن یمت مطمئن یمتي دا د ټول تاوان به تقریبا تاسو اسټیمیټ لګول دی چې څونه تاوان به شي یاره تاوان خو ډېر زیات شوی دی بهرحال دا کوم مونږ چې
مناسب تاوان به وي 49-50 लाख روپۍ پورې دونه تاوان شوی دی زما او جا دغه به شوی تقریبا. جا دا وخت چې موږ سره سابقه ناظم ذاکر خان موجود دی. تھینک یو سره ډېره مهرباني تاسو په خپله راغلی دې موقع ته د جای وقفو ته او د حالات تاسو وکتل. تاسو څه ټایم خبر شو چې راغلی په هغه وخت کې صورتحال څه و تقریبا دې حالاتو باندې به تاسو څه وایئ؟ شروع کوم په نامه د خدای چې بخښونکی او مهربانه دی. ستاسو د همدم نیوز والا ډېره مننه، ډېره شکریه چې تاسو دلته راغلی. مونږ خو بېګا داسې څه 7 بجې خبر شو او بیا چې راتلو شو په هغې کې به داسې څه نیمه ګنټه ټایم لګېدلی چې رالو دلته خلک لګیا وو او اور یې مړ کاو او ډېر لوی خلک راغلی. زمونږ د علاقې دا خلک په دې هکله باندې ډېر زیات ښه دی او که خلک نه وی راغلی دا لاندې چت هم نشو پاتې کېدی، دا به هم سبب نو بیا باران کې شو او دا خلک واپس لاړ، اور یې مړ کړ. سهار موږ بیا رالو چې دا صفایي یې دا وکړه. موږ چې څومره اندازه واخیسته نو په دې کور کې ډېر لوی سامان شوی دی، المارۍ او چوکاټونه او سوپر سیټونه او ډبل بیډونه او دانې واښه د کور نور سامان دا مکمل چې دی نو دغه 50-60 لک روپو نقصان شوی. نور خو موږ ته د حکومتونو پته ده چې د هغو څه پوزیشن دی، خو دلته مقامي خلک چې دی نو نغدې پیسې هم ورکوي او د لرګي په شکل کې هم تاوان کوي، د کار په شکل کې هم تاوان کوي. موږ به ټول خواري کوو چې انشاءالله دا کور د مخکې نه ښه جوړ کړو. حکومت ته دا درخواست کوو صوبایي ته او مرکزي ته چې یاره د هغو پکې څه وس کېږي زموږ د دغه نمایندګانو چې هغو په دې کې خواري وکړي او دې غریبانو سره تعاون وکړي. ځکه په دې کور کې 15 وروڼه اوسېده، یو ورور کور یې دا بره دی او 15 وروڼه چې دی نو په دې کور کې اوسېده او دغه 15 واړو وروڼو چې دی دا کور سوی دی، یعنې 15 کډې چې دی نو 15 کډې دربدر شوې او دربدر شو. دا لاندې چت چې دی نو په دې چې باران کېږي په دې خو دومره خاوره نه شي نو هغه هم خرابېږي او دا ډېر زر ده چې دا نو کوشش موږ دا کوو، د مقامي خلک دا کوشش کوو چې انشاءالله دغه له موږ زر پټ کړو، کور له زر پټ کړو. ناظم صاحب دا ته ووایه چې یاره په دې وخت کې خو د سرکار ډېر لوی ذمهواري جوړېږي ځکه د هغې مثال د موري او دا رعایا دي سرکار ته بیا هم سترګې په لاري نو په دې هکله به څه وایه څونه کاروایي شوې ده تاسو څونه مطمئن یاست سرکار؟ نو موږ خو د پټواري په مقام بیګام چې دی نو دغه کړی وه رابطه یې کړې وه او سار بیا زموږ نه مخکې راغلی او چې څه نقصان شوی دی هغه یې لیکلی او بیا د کور هغه سربراح چې دی سلطاني زر هغه یې پورې ته لیږلی پی ډي ایم چې کوم سامان هغه وختي ته ورکوي هغې پسې لیږلی هغه وویل چې دی ته سړی راولېږه چې موږ له سامان ورکړو. ای سی صاحب چېرته میټینګ له تللی و سرکټ هاوس کې بینګوره کې میټینګ دی، اوس یې رابطه وکړه چې زه راځم او زما د راتلو نه بغیر تاسو به ځئ نه او نو اوس دغه یو د فارس ته خبره ده چې دا فارس والا موږ سره تعاون وکړي او د پیر په ورځ موږ له دا پرمټ یې راکړي نو انشاءالله په هفته کې موږ په دې باندې ټیم لګولی شو که خدای ته منظور وي په یو هفته کې دننه خو کار چې زموږ لیټ کېږي نو هغه به د فارس نه لیټ کېږي او د دوی خو دا نوره کاغذي کاروایي ده فایل دی موږ صوبې ته وړو که مرکز ته وړو هغه خو یو اوږد پروسس دی کوو به خو کور پټول چې نو هغه نور نقصان ونه شي فارس سره منحصره دی که فارس موږ له زر کار وکړو نو انشاءالله هفته کې به دې موږ ټیم لګولی شو او که دا زر پټ نه شي نو نقصان کېدای شي لاندې چت چې دی نو هغه بیا د بارانه او د دې دغه نه دی لاندې چت بیا خرابېږي او ترپال پې هم نه اچولی کېږي دیوالونه دي او قصه ده او نو دا لاندې چت موږ نه خرابېږي نو موږ له د فارس ټا کار چې د هر څه نه ضروري دی. صحیح ده. ستاسو هم شکریه ادا کوو چې تاسو راغلی موقع ته ځان راورسوئ. څه به ولغواړئ په دې حادثه باندې؟ شفیع الله صاحب ستاسو ډېره ډېره مهرباني راتګ زه خو د ضلع انتظامیه د طرفه راغلی یم فهیم الله پټواري حلقه سوندي د اسسټنټ کمیشنر پورونه هارون صاحب طرفه راغلی یم هغه هم را روان دی زبردست او دوی له منه ټول کوم مطلب کاغذي کاروي چې هغه مې ورله کمپلیټ کړه زبردست او د دوی یو سربراح ما لېږلی دی الپورۍ ته هلته کې زه پی ډي ایم والا سره رابطه کوم چې صحیح بالکل او هلته کې به ول هغه ریلیف سامان ورکړي او ای سی هم را روان دی زه په خپله هم پرې سپاټ سره 8 بجې راغلی یم د برهان الدین صاحب سره هم ولاړ دی او د ماښامه پورې به دلته یو زموږ مناسبه څه کېږي دوی د رسۍ لپاره دلته موجود دي زموږ د نن دغه توقع ده دا خلک تاسو ګوري نه به چې څونه کېږي وکړئ ځکه چې ډېر غټ تاوان شوی دی بالکل ماښامه پورې به دلته یو چې څه زموږ د لاسه کېږي موږ وکړم او کوو به ولم زبردست جزاک الله خیر که تاوان خو ډېر زیات شوی دی موږ وکته څه به ویل غواړئ او څه کمې اوس په دې ټایم کې مطلب داسې څه مشکلات چې هغې کې تاسو ویل غواړئ؟ موږ دغه غواړو چې موږ ته مطلب لکه ډیپو د طرفه رینجر د طرفه پالشتر د طرفه موږ ته د ونې راکړي خلکو ونې راکړي ډکي هر سړي ښه کړلي خو چې هغه موږ ته ازادي کړي موږ پرې دا کور پټ کړو
زبردست او مطلب نور خلکو مطلب د خپل له طرفه تاسو ته ویلي موږ درکوو خو چې هر چا سرکار ویلي پکې اوس هر چا ویلي خو چې موږ ته ازادي شي حکومت د طرف پرمټ راکړي صحیح او شو موږ دا کار وکړو لکه صحیح شو او دا کوټه به په هغې پټوو لکه مطلب نور خو سکي خواست خو زموږ نه کېږي چې سي خوار پسې وروړو خو دغه د ځنګل ونې دي دی نه به دا به کټکو لګوو ټیک شو دا الله پاک دې خیر السلام دا زما خورینه دي دوی ډېر په مشکل سره په ټوله زندګۍ کې دغه یو کور جوړ کړی حاجي او هغه جو هم دغه خراب شو اوس ټیک کولې په پیسو باندې کوله کې مزدوري کړو ځان له اجازه او اوس هم په کوله کې د بیګام را روان شي او سار وسره رسیدلی کنه ابو بجې رسیدلی اوس مونږ دغه چیرې د دوی لپاره د کور پروګرام مونږ سره تعاون پکې هڅه کې څو کمرې وي او کسان پکې خوښ شي زخمیان شي پکې ورکی دا لس کمرې کور دی دا لس کمرې کور دی ها دغه کسان هم خوښ شي کسان پکې مسوي بیګاډیر ک 15 شپږ کسان پکې خراب شي ها او سوي کنه ها ور سکراټ ورې دغه خدا مړکول کوشش کوو نو اوس چې دغه زمونږ ټولو ته عرض څنګه تعاون تاسو لاس کېږي دی ماشومان سره زمونږ وکړي ماته مې هم شکریہ السلام قدرمنو کتونکو تاسو خبرې اترې واورئ موږ سره کافي خلک موجود دي او تیرا ذاکر صاحب او فهیم صاحب هم په خپل موجود دي بل ملګری راغلی دی ماستر صاحب ولاړل ماشاءالله د دې علاقې خلکو دا زموږ د لپاره د خوشحالۍ او د فخر خبره ده چې یار داسې خلک دي چې کله سخت راغلي د دې ځان رسولې دي په دې ملګری وي چې ځان په خو کړي نه دغه دا اور وريږي سکورټي او قصه غتاره بهر حال یو بل نه مخکېږي با خدمت کې چې یار سکیږي مونږ وکړو خدا به د قدرتي آفت زبدا وې ما سر دغه د وجنه د آسماني بجلی د وجنه مطلب دغه اور لګیدل او بیا په کې سن کې د خلکو خپل کوشش کړي دلته چون کې فایر بریګیډ هم نشي راتلی ځکه روډ نشته دلته ډېر زیاته ناممکنه خبره وه دلته د اوبو مسله د اوبو داسې خاص نشته دی نو بهرحال د خلکو خپل کوشش کړی دی خو هېڅ پکې نه شي کور به تاسو ته ښکارېږي مکمل چې دغه سوی دی اوس بله خطره دا ده چې په کوم ځای مونږ ولاړ یو دا کوټه ده او د اور سره دا ځای هم چې دی نو هغه سوی دی دغ شوی دی خاوره پرې دغ شوې ده خاوره پرې کم هم ده او بارانونو دا ورځې شپې دي بارانونو اوس هم چې دی ورياض د باران پته نه لګي که مزید باران وشو الله دې نه کړي خو کېدای شي لاندې کوټې ته نقصان ورسي نو څنګه چې ناظم صاحب ووایي چې یاره فارس والا پکار دي چې د ونو په دغه کې رکاوټ جوړ نه شي او دا زر تر زر دې ته میلاو شي کم سے کم چې دا شته ځای هم رپټ شي دا لاندې نقصان ونه شي او دوی خو چون کې د سرکار نه ماشاءالله مطمئن دي سرکار خپل کار کړی دی بهرحال بیا هم زموږ د امید دی زموږ سترګې دي سرکار ته او سرکاري خلکو ته او سیاسي خلکو ته چې یاره څونه کېږي د خلکو سره وکړئ ځکه دا ډېر لوی تاوان دی په دې غریبوالي کې د کولې په مزدورۍ کې د لاسو خپلو په مزدورۍ کې یو سړی 50 لک روپۍ ولګوي کور جوړ کړي او هغه په چند ګنټو کې دوړه شي دا ډېر ګران کار دی نو په دې کې پکار دی چې سرکار په دې کې भरपूर تعاون وکړي او دغه کمی چې دی چې دا دوی ته پوره شي خپل کور بشه په الله ته ورکړي اجازه ته وګورئ همدم ټي وي د الله پامه